اصول باندې استخراج کوي ولهذا ربي طول حنفي مذهب د فقه حنفي د هر کتاب چې کومه حواله ده او کومه مسله ده دا بعینه د امام صاحب رحمت الله علیه قول ذکر دا دغه مبارک اصول مستنبط شوی فاره مسله کې دې ته ضرورت نشي چې امام صاحب قول کوي امام صاحب قول کوي دا ټول دي حنفي مذهب ټول دي خبره دې فکر ورسې دا د وهابي او بل اعتراض کنه راوال یا په دې تعرف د وجه د اجتهاد دا به شروع شي خبره ده خپل مستحيل انا اعوذ بالله دا خبره شروع او کله چې راستنی علما دغه مخکینو په مجتهدین قدر وي او یو مسلې د لپاره د دې کتابونو د فقهاو د فقه د فتاوی مطالعه او د غي په حواله سره یو خبره چې کوم دی راو باسي او د فقهاونه حل لازم مطالعه او دوی هغه پوره خلاصو نه ټول معلوم کی خبره پېښ وي او هغه مسله راو باسي حق ته پکې ورته خطا نشي او چې کله دغه مبارکانو د کتابونو کې په خپل رای باندې وشي په خپل خدای اهل رای او اهل اجتهاد دي نه پېښ وي جو نه پس پر راوړاندې شي او یا په کوم د شیطان راوړاندې شي او یا په وهم راوړاندې شي او یا په خیال راوړاندې شي او واسيو کوم دی دغه په وجه باندې تګ ورشي پېښ وي جو خطا شي فیصله غلط علامه شامل رحمه الله علیه وی فالویل لمن قلده كل الویل دا شو فقهاء کرام دي او دا و متفقه مقلدين ما حد علماء دي نه چا چې دې تقلید وکړو مګر تر ځای کې کارمای نه دې له حلاکت ته تمام حلاکت نو مقلد تقلید نشته دا روسه مقلدين علماء چې باندې دې تقلید دی بل دقه شپږ طبقات فقهاء کرام او دغه ناقلین په حواله باندې خبره نقل کوي نو معتبر به یو کول نو دې چې کوم دی لکه تاسو دې خپل تقلید دې چې کوم دی روا ذکر ولې مبارک صاحب رحمت الله علیه مولوی شام باندې درجات د الله بولن کې دا قادر ذکر فرمایي چې موږ چې کوم دی له دې زمانه کې نو په فقه نیو یا شوی په موږ په عقیده کې اهل سنت والجماعت ماتوریدیان او په فقه کې موږ چې کوم دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین حنفیان او چې کوم دی له په تصوف کې موږ چې کوم دی صدور او نصر صدور بزرګان او بالخصوص چې کوم دی حضرت سیدنا امام ربانی مجدد البخاری رحمت الله علیه امام محمد رحمه رحمت الله علیه چې صدور چلو چې کوم دی له جامع اولیاء کرام مجددین له من دې اکادیمو تشریحات تصوف کې د دې او تابعداران مجددیان او نقشبندیان خبره پېښ شوه او د دې مبارکانو د اخبارو کې چې خبره مطابق او موږ منظوره ده زوات البالغ او زوات التالي خبره پېښ کړي او چې د دې د اقوالو سره چې کوم ډول خبره مطابق نه و هغه چې کوم ډول سره رد او مسترد خبره دې فکر ورسره نن سبا زمانه داخله چې کوم دي د خپل تقلید کې واقع کوي نعوذ بالله تقليد ديو ممنوع دي الوارد لمن قلدهم كل بس ده وصف الجواب ولا دي مقام مناسب وده مقام ده قياس ابدا فيش نور تفسير تاسو مخزن الحقائق فدي مساله التقليد باندې ور ان شاء الله تعالى حرورون دلائل برته چې کوم دلته درته عبارتونه او درته تفوز کې څونه الى شيء بسم الله البحث الرابع في القياس فصل القياس قياس حجة حجته من حجج الشرع دلائل شريعتنا أو يجب العمل به واجب عمل فليمان عند انعدام ما فوقه من الدليل وقت نشواري طبق دليل طبق دليل تبلني في الحديث في حديث وقد ورد بذلك الأخبار والآثار وفتاقي تواريخ شميلي بحق لحجية قياس بأحاديث وآثار الصحابة والتابعين عليهم الرضوان قال عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى إذا حديث مشهور في معاذ بن جبال رضي الله عنه مجتهد صحابي ذلك هو فرمى حين بعثه كل شيء يقول دلل إلى اليمن يمن أو يمن العقي فتحك لو قلت أغى العقي قاضي مقيرا ومجتهد مقيرا تشوي لدار تقرير الشخصي دليلا من الشراق على عقي خلق برد تابي ذلك فخبر هذه فكر ورثة يمن تشيل يقول وقال وتيول فبما تقضي يا معاذ فثبت في سلك يا معاذ رضي الله عنه قال هو فرمى بكتاب الله تعالى تقرير في كتاب القرآن عز وجل أول دلائل توجد دليل على أخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد كشرت في القرآن مجيد ونمو من بيع نقول إن الذين دانوا ترى وقوة بعض أحكام دي تيجي في القرآن مجيد كأغسل صراحة النشم نكشرت داسي كتير نبي نخبي أبا النبي صلى الله عليه وسلم وتتخبرنك ولا شيء فإن لم تجد وتولي أقول بها فإن لم تجد وفإن لم يوجد ونوع كشرت لما مسألة في القرآن موجودة نشي ذلك القرآن كأرتشت جميع العلم في القرآن لكن طول علم في القرآن مجيد إشتا ولكن تقاصرت عنها وفهموا الرجال خلقوا فهمون بقاتله تفسيرا لكل شيء وبيانا لكل شيء ولكن بعض خبري بك صراحة أخذ قوله سر بعض جكم له إشارة ودلالة ويقتضاء عندي يشوري وفترقيد عند باتي إشارات سليمة أرسل أخذ باقين شي قوي نذكر دسي وتوني والشقنا مجيد كشرت موجودة نشي بل دسي وتوجب فإن لم تجد كتيب كونه صراحة النبي بسك كانوا قال معاذ رضي الله عنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبيب صلى الله عليه وسلم بسنة شريف عن النبي عليه الصلاة نقول كتاب الله في رسول دليل سنة
نبي او نبي عليه السلام ته فرمایي قال نبي عليه السلام ته وکړه فإن لم تجد تسو ته ونه ویل چې نه په سنت کې با دا شی سره موجود نه بلکې کوتی ونمونه یبا کوتی ونمونه او یا صراحه بني اشاره دلاله اقتداء یا قدر یو باریک رمز سبب تی ونمونه نبي او په سره کې فإن لم تجد نو قال معاذ رضي الله عنه فرمایي اشتهد برأي نقول دلته تبوي چې دلته په اجماع د امت ذکر نه کړ نو جواب دا دی چې دا اجماع د امت چې کوم دی لکه په دغه وخت کې صحابه علیهم رضوان چې کوم دی لکه تصور د اجماع د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د وستان مبارک نورسته حجت چې نبی رسول الله والسلام د پانی دنیا نه لاړ شو دا غي نورسته اصحاب علیهم رضوان مجتهدین د امت چې کوم دی لکه یو خبره باندې متفق شي بعد ما توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې باب د اجماع د امت کې تاسو نو الته د اجماع امت دور شي خبره دې فکر ورسې او دلته خو بس د اجتهاد خبره دې فکر ورسې نو بیا وروسته یا بل اجتهاد د ټول اصحاب عليهم رضوان او تابعين تبع عليهم رضوان په یو حکم باندې متفق چې اجتهاد د ټول متفق او اجماع او چې اجتهاد د یو مختلف او دغه همدغه اجتهاد کې په قسم دی تاسو په یا به اتفاق سره ټول وی یا به اتفاق د ټول سوو اجماع او به اتفاق د ټول سره څه شي نو قال اجتهد دلته وسیو مفتد النقطه چې بعض خلک کوئی په دې کې خاص کر دا وهابیان حالکه قرآن یو دی حدیث یو دی نو ټول مذهب کې تاسو څنګه جوړ نو جواب دا دی چې قرآن یو دی او حدیث یو دی او په احادیثو کې اختلاف دی په احادیثو کې مختلف احادیث راغلي دي یو بل ته اختلاف دی او په اثار د صحابه رضی الله عنهم کې اختلاف دی په قرآن عظیم الشان کې کوم دی خاص دی عام دی مشترک دی مؤول دی صریح دی کنایي دی مجاز دی حقیقت دی خبره پیش کړي شق قسم کتاب الله دی بیا په بل تفصیل سره بیا قسم دی نو مطلب دا دی چې د قرآن او حدیث یو دی خو په قرآن او حدیث کې دی چې کوم دی لکه باب د معارضې راځي تعارض راځي نو په تعارض کې به بیا څه شي هغه صورت کې بیا څه کوي یا به کوم دی لکه څه تطبیق وکړي هغه دوه آیاتونو یا هغه دوه حدیثونو یا دوه اثار صحابه علیهم رضوان په تطبیق وکړي جمع وکړي تطبیق ممکن نو بیا به څه کوي ترجیح وکړي دا شو لري یو دلیل په بل راجحه کې یاره دا یو حدیث او دا بل آیات د آیات له ترجیح ورکړي خبره پېښ وي یا دا یو چې کوم دی لکه حدیث خبره واحد او خبره مشهور دی خبره مشهور د ترجیح ورکړي یا دا یو راوي غیر فقيه دی او بل فقيه دی نو د فقيه راوي د دې روایت له ترجیح ورکړي ترجیح کو به ترجیح ممکن نه ونه بیا به بیا تساقط تساقط دا چې دا دوه دلایل چې په منځ کې معارضه واقع شوه او ځوانه په قوت کې یو برابر او نه تطبیق کیږي او نه چې کوم دی لکه ترجیح کیږي نو دا ځوانه به ساقط شي او د دې نه وروسته بل دلیل ته چې کوم دی رجوع شي لکه پرون چې تاسو پرون سبق کې ویلو په اخر د باب الاجماع خبره پېښ کړې چې مجتهد عليه رحمت و رضوان چې کله چې کوم دی لکه معارضه واقع شي په مابین د دوه آیاتونو کې حل نه راوځي نه تطبیق کیږي خبره دې فکر ورسې نو ترجیح کیږي نو څه بکی خبره دې فکر ورسې ضرورت به سنت او چې په دوه سنتونو کې تعارض راځي نو ضرورت به قیاس او چې په دوه قیاسانو کې چې کوم دی لکه تعارض راځي نو بیا په خپل شهادت قلب او فراست مؤمن سره دی دا باب المعارضات خبره دې فکر ورسې نو مطلب دا دی چې لکه دا اعتراض د وابیانو په کې ټول شو شعر دا خبره کوي چې قرآن او حدیث یو دي نو مذهبونه اختلاف نه کړو نو مذهبونه چې اختلاف د حدیث او اختلاف د اثار او د هغې نه تعلق شي فبال بل اعتراض دا کې چې را څلور ولې شو درې ولې نو پنځه ولې نو ځکه چې د کتاب د احادیث چې کوم اختلاف دی او د اثار او صحابه کرامو چې کوم اختلاف دی نو هغه په هغې کې قول خامس نشته پنځم قول پکې نشته زیات نه زیات اختلاف چې اخیری رسېدلی او اول اختلاف په دوه قوله سره یا خو اختلاف سره من اجماع او اتفاق چې اختلاف یا په دوه قوله او یا په درې قوله یا په څلور قول خامس نشته چې قول خامس باطل شو مذهب خالص هم باطل شو بیا شوی پنځم مذهب دی چې کوم دی د بادشاهانو د اسلام او د هغو د لښکریانو چې کوم دی توپک خبره پېښ شوې چې یو سړی دا څلور مذهب نه مني که نه نو چې بیا یې چې کوم دی لکه که نه وایي پنځم مذهب توپک چې د بادشاه د اسلام او د هغه لښکریان او فوجیان چې هغه چې کوم دی لکه بیا د لول په زور په یو سړي باندې وبایي په خبره دې فکر ورسېده چې اهل وسعت په خپلو شرایطو نو مطلب د خبرې دا دی چې لکه بعضې پکې دا اعتراض دی چې یاره څلور ولې او دا یو فضل الهي دی بل دا یو فضل یو قول خامس نشته بل دا یو فضل الهي دی نور الانوار نه دي طریقې ولې څلور طریقې ځکه څلور دا یو فضل الهي دی په خبره پېښ دا یو فضل الهي دی نو اولیاء کرام هم دي فقهاء کرام فقهاء سبعه او فقهاء کرام دا څلور مذهبونه خدای پاک باقي کړی خو دا یو فضل الهي دی د دې صدقه جاریه خدای پاک کړی خو دا خبره پېښ وغه نور دې تراغونه خبره دې کوي چې دا اقوال د دین متجاوز نه کنه دا یو بډی اعتراض څنګه چې دا اعتراض کوي چې دغه چې کوم دی دا
قرآن او حديث یو د مذهبونه ولې بیا په بل دای کې تلور وي درې ولې کو پنځه ولې قول حدیث یو نشو بل پس الهي دا دوی اعتراضات کې نور جوړ شو و اعتراضات او دودان نه خبره دې فکر ورسې بل پکې یو اعتراض بل دی ویاله دا بعد دا گمراه کېدو والا خاطر شي د اهل سنت والجماعت نه عقیده غیر یا شوی مطلب دا موجودان د وهابان د لباغي واځي کوم دی کنه کوماتیان د لباغي کوم دی زواتو تال کنه بعض پکې دا چې هغه پکې دا خبره کوي چې بس اختلاف العلماء رحمت اختلاف العلماء ورحمت دی مطلب دا دی چې لکه دغه دی دا څنګه چې د څلورو مذهبونو اختلاف راغلی او دا رحمت دی د رسول امت لپاره د صحابه به کرامو اختلاف راغلی د اجتهادي امور کې رسول امت له رحمت دی او دغه احادیث کې تعارض راغلی اختلاف د رسول امت له رحمت دی او دغه چې کوم دی څلور بزرګانو عارفینو په الهاماتو کې تعارض راغلی د خشوع کې دا د رسول امت لپاره رحمت دی بس وایي چې زمونږ چې کوم دی لکه دا دواوی او گمراه فرقې چې جوړې کړي دي او د اهل سنت والجماعت فرقه ناجیه کې علاوه د زمونږ د فرقې ناجیه څخه کوم اختلاف دی نو بس وایي دا رحمت دی نعوذ بالله دا کې الله سمې اعتراض ردی اعتراض جواب دار چې اختلاف د علماو چې رحمت دی نو په دې مسائل فقهيه اجتهاديه چې کوم د اجتهاد په وجه باندې د هوای نفساني په وجه نه د عقیدې د خرابوالي او د بدعت په وجه نه بلکې چې کوم دې په فقهي مسایلو کې په اصولي او په عقاید او په مسایلو کې نه په مسایلو د اصول او د عقاید کې نه په مسایلو فقهيه او اختلافيه او فرعيه او عمليه او غم مجتهدين او د اهل هوا نه نو دغه قسم اختلاف چې کوم دی نو دا څه دی خبره دې فکر ورسو او ارجع اختلاف په عقاید کې او د اهل هوا د نفساني د خواهشات او دنیا پرستۍ لپاره د يهودو نصارا او د کفارو او د انځوانو او د سکانو د پیسو لازم کولو لپاره او د روسيانو د دهریانو د پیسو لازم کولو لپاره نو دغه اختلاف به څنګه رحمت شي هغه خو به كلهم في النار الا مله واحده دغه دوا بیا په ټول په دوزخ کې نعوذ بالله مگر یو په قناجي اهل سنت والجماعت په دوزخ کې نو بیا هغه ته اهل نار ویل شو دوزخیانو ته ویل شو خبره دې فکر ورسې نو بیا څنګه رحمت شو لكن قواریت چې ممنوع دي نو دا غي دا معنی راځي چې یو حق عقیده به وسیږي چې عقیده د اهل سنت والجماعت د څلور مذهبونو او څلور طریقې او څوار لسته وکاله مسلمانان په عقیده اهل حق راوچري نو په دغه یو حق عقیده به وسیږي او د دین اخوا د نور عقاید ته نه اوري چې د خوارج عقیده د جبريه او تقدريه او معتزله او مشبهه او مجسمه او وغيرها د دې ګمراه په عقیده ته نه وراوي دا نوې فرقې چې يهودو نصارا او کوم د سازش باندې او کوم د هغه په دولتونو باندې راکېدا شو چې مسلمانانو کې نو په دې نو فتنو فرقو کې باندې ورته پات دي چې دا فرقه كلها رواه مسلم شریف حدیث دی ګمراه په ټول نه شو داش او په دغه حق عقیده باندې وځي چې کوم د څور له وکاله ټول دي زلاقه دار عليكم بدين العتيق عليكم بدين العرب عليكم بدين العجائز عليكم بالامر الاول الذي كانوا عليه قبل يختلف فتاسري هغه ټول دین لازمي هغه د باندې خلکو دین دی باندې لازمي چې خارجو د نو فتنو فرقونه دي خبر او د بډایګانو زنانو دین دی باندې لازمي چې د نو زمانه د فتنو فرقونه دي خبر او دا شان چې کوم دی لکه هغه ورنه دین په تاسو لازمي چې خلک طاهر روان مخکې د فرقو جوړې دي هغه څو دین د طریقه براونه دا شو مطلب ان نو پیغمبر راغلی نو وحی راغلی او نو کتاب نه هغه څو دین د طریقه براونه خبره پېښه ده په غوږ دي زړه طریقه څور له وقاله چې کوم راوچې دي تعقید د اهل سنت والجماعت نه او پیغونه بجوداش تاسو دغه به اعتزال او شنشيدي وکي خبره دې فکر ورته او د اهل نار دي تاسو د دوزخي عقیده او د دوزخي خلکو نه ځان جدا کړي بغض بالله او قتل تعلق او صوت اهل سنت والجماعت په قیدا جی ولا هي حق علماء او اولیاء کرام سره په الحق كان دوسه په وڅ او تابعداري به وکي دا شو نو دغه ته کوم دی په دې اصول او عقاید کې اختلاف شته دا رحمت نه دی دا به رحمت هغه به په قواریت چې کوم ممنوع دی هغه دغه په قواریت چې په دوه به ګمراه په توګه سره ورنوځي ولا تفرق خبره پېښ او هغه فرقه ناجیه اهل سنت والجماعت او فرقه حق ده هغه کې نو وتل خو کوم دی ټول مسلمانانو لپاره فرض او دا غین خارجي دل د ټول مسلمانانو لپاره چې کوم دی ممنوع خبره پېښ دا غل سمې چې شو دام خبره پېښ قال معاذ رضي الله عنه هو اجتهد برأي قربان چې په کتاب الله څنګه یو حکم صراحه ونمو په سنت کې ونمو نو زبا اجتهاد کوم برأي په خپل رأي سره کم قوت اجتهادي چې مال خدای راکړي دا هغه خیرانه ولا کله ما استاد رأي پشان کې نفس ما را په وجه یا شیطان د وسوسو په وجه یا په وهم او په خیال سره وانه نه دا چې کوم دی لکه هغه خلق تعلیم او برکت صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس مطمئن او عناصر معتدل او په مقام د فراست او د الهام او د اجتهاد باندې مشرک دا غره د دې چې د الله سبحانه و تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع او خبره دې فکر ورته او پاک او مزکا او متطهره
نو دغه اجتهاد دغه کوشش وکوم دی رأی خپل رأی هغه خپل رأی کوشش به څه شي هغه بیا دغه شی دی چې لکه د دې فرع حکم به معلومه ده اصلا بیا شو د منطق علت مشترکه ګوري واغه خبره به بیا یا د قرآن مجید نه راوباسي او یا به حدیث نه راوباسي او یا به د اجماع امت نه راوباسي خو لکه مطلب دا چې د علت مشترکه په واجبات خبره پېښه د قوت اجتهادي په واجبات نو د اجتهاد برأي نو د په خپل رأی ځان خبرې نه دي هغه بیا مستنبط من هذه الاصول دي قياس بیا د دغه اصول ثلاثه مستنبط خبره دې ذکر ورس هغه بیا د اصول ثلاثه مستنبط دي مطلب دا چې دا قياس عقلي نه دی او قياس منطقي دی او قياس غیر شرعي هغه بیا د اصول ثلاثه مستنبط نو دغه اجتهاد دی خبره دې ذکر ورس عام خلق درې په شان نه و خبره ته شوی چې بنار چا تر خیال زادي ورکم او درې زادي ورکم اگر چې هغه کفر وي نعوذ بالله منه خبره دې ذکر ورس دا دغه په دې مقام باندې مشرف اجتهاد دی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره وکړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم متدسی ویل معاذ رضی الله عنه ته غلط دی ویل نه فصوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فسو مصیب وګرځاو حق وګرځاو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حق دی ویل حق دی ویل حق دی ویل فقال وتوفرمت الحمد لله الذي حمد خاص قال الله جل شانه اغذات وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې توفیق ورکړه قاصد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زه تعالی کوم یمن تعالی قاضی کوم مفتی کوم نو تعالی الله توفیق برک علامه فعلت يحب ويرضاه چې هغه زما محبوب غنم او ته راضي کېږم چې کوم خبره زما خوخه او ته راضي کېدم نو د هغه خبره توفیق الله سبحانه وتعالى چې کوم دې زما د وینا نه مخکې ده بس مان نه تاسو کو زما خپل فکر دا چې بتاته دا وین چې اول په سره کتاب الله شریف چې هغه کې حکم مونږ په سنت به کې هغه کې ونوم اجتهاد بالرأي کې مستنبط من هذه الاصول فخبره دې فکر ورسېده په دې مرتبه اجتهاد ته مشرف خبره دې ضرورت فقط ما د وینا نه مخکې ته هغه خبره وکړه نو دونه مرتبه خدای د مبارک ورکړي وګور دغه قوت الله پاک ورکړي نو دغه سره مجتهد شي او قاضي د خلق شي او مبلغ د حق شي او مبلغ د اسلام شي په خبره پېښ شوه د زندقه عقيدي وتوخي پېښ شوه او جاهل مرکب او هغه خلق ته مبلغ جبري او خارجي نعوذ بالله منه او دم خبره پېښ شوه په خپلم ګمراه او نورم ګمراه په ټول ورول نعوذ بالله دغه حسب نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبلغ د حق او مدرس د حق او مفتی د حق او معلم د حق دغه حسب دی ګرځول النبي عليه السلام تعالی نو ویل وقت خبره او نبی عليه السلام په شکر ادا کړ الحمد لله الذي وفق رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولای رسول په معنا د قاصد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په معنا مصطلح دی لازم رسول الله على ما يحب ويرضى بس نبی عليه الصلاه والسلام مبارک محبوب غنی وقت رضا کی دغه توفیق ویل نبی اسلام دا خبره خو وګڼل چې خو وګڼل نو په دې کې څنګه چې اولنې د کتاب الله وګرځي نو دویم دلیل سنت وګرځي نو دویم دلیل اجتهاد دی او اجتهاد دی بیا چې کوم ځای له ټول مجتهدین موافقي جو اجماع شو او یا ورته اختلاف دی قياس او د حجیت قياس لپاره مضبوط دلیل شو او دا حدیث مشهور ده چې بیان نور حدیث ذکر کوي خیر ان شاء الله واخر دعوانا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين فوهابيان من خير فتاغونا الله فضل الله دوستان وبرکات تکیه خبره پېښ شوه او دا د مذهب او د قياس او د اجتهاد لپاره خپل تقریر او یو نور تم او وی خیر واخر دعوانا